ګرانو کتونکو د میسنګ پرسن خبره کوو. 6 کسه د یو خاندان نه غیب دي. 10 کاله م چغې سوري ووهلې. 10 کاله ایلب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن خصمانه کوي. دوی ته سلایي مشینونه ما ورکړل، دوی ته ما خوراکي توکي ورکړل، دوی ته ما نغدې ورکړې. دغه یو مور راغلې ده، 8 بچي د دې دي. په دې کور کې یو کم 10 ماشومان ورته ګوري چې پلار به مې نن راشي، پلار به مې نن راشي. هغه پلار په دې 10 کاله ګرانه دی. دغه مور راغلې ده او مور وایي چې د پلار په غم پسې مې یو لور زهر وخوړل، مړه شوه. څه موده مخکې پرون یې بله ورځ یې زوی زهر خوړلی دي، هم مړ شوی دی. نه د ژوندي پته نه د مړو پته. لږ څه خو ورته ووایه چې مړه دي ژوندي دي، دوی په کور کې مړی نشته او جړا ده. څه ویل؟ موږ د حکومت نه انصاف غواړو. خپله خبره ورته وکړه کنه. موږ له دې د دې باره کې د دې نارینهو باره کې جواب راکړي، خو دوی مړه وي هم دې راته وکړو، ژوندي هم دې راته وکړو. دا څو ماشومان دي؟ موږ هغو 10 ماشومان برابرېږي. او څو سړي غیب دي؟ 6 کسه دي. 6 کسه. او دا څومره موده شوه؟ 10 کاله شو دی، 10م کال روان دی. او دا سړېرو تاڼې په حدودو کې؟ ها د سړېرو تاڼې نه تیمور سیچو چت کړي، تر دې ساعته پورې د مړو جمدیس پته رانله. موږ د حکومت نه انصاف غواړو. ته اوس وې دې ماشومانو زهر خوړل؟ ماشومانان زهر خوري وي، موږ دنګ شو. نو یو ځای جینۍ چې زهر وخوړه مړه شوه؟ هغه مړه شوه. اوس ورپسې ده په 10م کال بعد اوس بل ماشوم وخوړل. دا ولې وخوړل؟ نو بس پلاران پسې خفه دي، نو کومه لار ولې وکړو؟ ماشومان د مزدورۍ خو نه دي. نو زهر وخوري، لوږې تندې پې تېرېږي. او دې وخت کې دا 2 بچو کې ستا مزدورۍ څوک کوي؟ جنکۍ مشرۍ وې، واده شوې او نور ماشومانان دي هلکانو. په زور زیاتې سکولونو ته لاړ شي، سکولونو نه راشي، بیا دغه لږ ټایم کې څه مزدوري یا 100 روپۍ یا 1.5 سل یا 50 روپۍ، دونه 30-40 کسې چېرته رسي؟ دلته ناره څه میلاو شوي دي؟ او دلته نه خو میلاویږي چې کله م راولي نو هر څه وړو. تاسو سره اوس موبایل نمبر شته؟ یاره ما سره خو خپل ځاني موبایل نشته، زه بیماره شوې یم ډېره زیاته. زه مشره ما به له کار خدمت کوم، یو بل کار خو زه هم بیماره یم، نه نشم کولی. نشي کولی. او بل چې کوم دی که نه دغه یوه زنانه دی کې هغه ټیلري کوي، کپړې ګنډي، بل هم چې کوم دی نو داسې دغه کوي، انتخابي ضرورتمند دي. 2 چې کوم دی زهر وخوړل، خبرې نورې زیاتېږي. ګرانو کتونکو خو امداد ورسره کول غواړئ، نو حقیقت کې مستحق خلک دا 29 ماشومان دا د لار ته ګوري او دا د ادارو دپاره سوالیه نښه ده چې ژوندي جاړ غیب دي. څه شو لږ یې دونه دغه کې چې دا په نکاحګانې کې ځوانې جانې زنانه دي او ځوړندې دي چې موږ نکاحګانې وکړو خو نه کړو، نو لږ ورته دونه ووایي چې مړه دي خو ژوندي دي. دا وایي دا ده که نه؟ زموږ دا جنکۍ ډېرې ځوانانې دي، دا 3 کسان دي، و چکرکار خدمت لم نشي تللی. او چې د استاد نه تپوس وکړي، نو استاد ورته وایي چې شکي مونځ نه کېږي، شکي روژه نه کېږي، شکي نکاح نه کېږي. تاسو د حکومت نه جواب غواړئ. موږ حکومت سره څوک وو، کوم خوا لاړ شو؟ او ګرانو کتونکو دا کیس موږ د سیشن جج او های کورټ هغې پورې په دې کې د وکیلانو دې کې موږ ډېر کار وکړو، خو به تر اوسه پته نه لګي. نو دوی دا خبرې مو اورېدې، خو د امداد طلب ده، نه کړو ضرور ورسره امداد وکړي. دا منګا درګې نه رالې که نه، دا ځان سره کرۍ وویل او په دې باندې ضرور ورسره